زما جمعه خان نوم دی او د برلن ناقو سره مې کور دی. زه چې کوم دی د ایاز پلار یم چې هغه په تېر 6 تاریخ باندې وفات دی. هغه د پولیس په نگرانۍ کې د مردان نه راوستی و او هغه شهید کړی شو. د دې واقعې چې کوم سرنامه ده نو هغه په 24 تاریخ باندې دوی د کور د جنۍ راووته او مونږ کراله. دا جنۍ او هلک او چې کله دوی رالو نو ما پولیس سره رابطه وکړه او دا ما په پولیس باندې ونیول. ما په دې دوران کې دا په 24 تاریخ د 3 بجو نه تر 4 پورې 2 پیرې د پولیس سره رابطه هم وکړه. کله چې هغوی ته حواله شو هغوی دوی دواړه ګرفتار کړل نو جنۍ الیاده کړه او هلک یې الیاده کړ. هغې کې بیا مونږ ته ډېر زیات جنۍ لاړه دارالامان ته او هلک لاړ د مردان جیل ته. په هغې کې بیا مونږه د پولیس نه ډېر کوششونه وکړو چې ما په دې کې DSP صاحب ته او DPO صاحب سره هم رابطه وکړه او DPO صاحب ته درخواست هم ورکړ چې زمونږه د ټولو د سر خطره ده او مونږ سره په دې کیس کې بېانصافي وشوه. مونږ لا دا انتظامیه ده او اعلی حاکمان چې کوم دي په دې کې د زمونږ مدد وکړي. 26 تاریخو د 2 میاشتې چې کله ما د DPO صاحب سره او د DSP صاحب سره رابطه وکړه نو د هغې نه بیا دا سلسله چالو شوه. دې خلکو به مونږ ته دمکیانې راکولې او ما SHO صاحب سره رابطه وکړه چې دا خلک دمکیانې راکوي په لارو کې راته کیني تاسو خو زمونږ د حفاظت اړو هېڅ فکر نه کوئ. نو هغه ماته په جواب کې وویل چې زه څه وکړم د کوره مه روځه. اعلی انتظامیې ته او نورو اهلکارو ته دا اپیل کوم چې کوم کار زما د دې زوی څه وشو نو دا د پولیس په وسادت څه وشو. دې کې دا یو څو کسان شامل دي. یو پکې تنګي SHO دی، یو ګل نبی عیسائی دی، یو پکې حسین دی، نیک محمد زوی دی دا په پولیس کې دی، او یو پکې رحمان دی چې دا عظمت خان زوی دی، او یو چې کوم دی نو باچا دی چې دا د هغوی د سرې شاه د کلي دی او د هغوی خپل سړی دی. یو چې کوم دی نو دغه نومې دی دا لک ایاز نومې دی او هغه د ګلاب ملک زوی دی. دا عزیز الرحمن ولد غنی دا په لیوي کې نوکر دی. دا ټولو په صلاح او په مشوره باندې دې خبرې ته جوت کړی چې دی لاړ شي او دا هلک قتل کوي. هلک یې قتل کو. د پولیس پکې لاس شته دی ښه کافي. زه ټولو د صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، چیف جسٹس پاکستان، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، گورنر خیبر پختونخوا، چیف جسٹس خیبر پختونخوا، IGP خیبر پختونخوا او نور ټولو هغه خلکو ته چې کوم په دې کې وس او دس لري دا اپیل کوم چې ما سره ډېره زیاته بېانصافي شوې ده. دوی د دې ایاز د مرګ او د پولیس د سازشو تحقیقات وکړي چې په دې کې څومره کسان ملوث دي. هر چاته دې په خپل سمي باندې په خپل مناسب باندې سزاګانې ورکړې شي. زما د دوی چې دا کم نومونه ما یاد کړه زما دوی ته دا خواست دی چې دا کسان دي د نوکرونو لرې کړی شي او دوی دي په 109 کې چالان شي ولې چې دوی په دې سلاکارۍ کې شامل دي. بیا زما اوس د هغې نه پس ماله دمکیانې راکوي او خلک رالیږي چې ته دا جنۍ وباسه مونږ له راکړه چې مونږ یې مړه کړو. دا خو د دې وطن قانون دی. په دې قانون باندې خو زما وس نه بر کېږي
او دا کم فراز وغیره دا ډیر بارسوخه کسان دي، دوی کاروبار د پوډرو کړی، دا ډیر زیات مالدار دي، د دوی ملکۍ دي، دوی چې کم دی هر قسمه وس او دس لري، دوی حکومت بعضې اهل کارم په بیه اخلي او په خپله باندې غونډګر او بدماشان او قاتلان دي. که د دوی د طرف نه ماته تحفظ لکه د دوی د دشمنۍ د وجې نه ماته حکومت تحفظ را نه کو، نو بل پرون په شپږم تاریخ مې زوی مړ دی او کیدای شي چې زما جنازه هم ډېره زر خلک ویني. نو زه بیا هم دوی ټولو ته دا اپیل کوم چې زما د اواز څوک هم اوري او یا ورته ورسېږي نو دوی دې په موږ رحم وکړي او دوی دې خپل فرض چې کوم دی دا دې په صحیح طریقه باندې پوره کړي او دوی دې د دې هلک بله خبره دا ده چې د دې هلک په دې کیس باندې زه مطمئن نه یم، د باندې د دهشتګردۍ پر ورسره دپه پکار دی چې په ده باندې ولګي. ده خو دهشت کړی دی، د حکومت او د ټولو خلکو یو قسم بې حرمتي کړې ده. ده په دې ځای کې هغه کار کړی دی چې کوم هغه خودکش چې کوم هغه دهشتګرد دي او هغه یې کوي. نو چې دوی د دې مخنیوی او یا دې له په داسې طریقه سزا ورنه کړی شي، بیا زه دا خبره کوم چې د دهشتګر نوم خو مرګي چې په یو ځای کې دهشت کوي، نو دوی ولې دا ژوندی ونیو؟ دا دوی واجه ولې نه؟ ځکه چې د ده دپاره خو د مرګ سزا په دغه موقع د ټوپک نه پکار وه. په دې کې ما ډېرې منډې څرړې والي دي، مولیانو، بیمبرانو، ملکانو او قسمه قسمه د دوی خپل او نور چې هغې کې د دوی یو ماما هم شامل دی او زه به د هغې هغه نوم تاسو ته یادم کړم. د دې فراز ماما دی چې ادبارګل نوم یې دی او هغه ټول پې ما وخت په وخت په دې په ډېر دغه سره شدت سره ما جرګه کړي دي چې تاسو دا کار موږ له وکوئ، که زموږ پکې ډېر هم تاوان وي نو موږ هغې ته غاړه ږدو خو چې دا خبره دشمنۍ ته لاړه نه شي. یو خو زه د دې خبرې بیا هم دا یو قسم اپیل کوم چې د دې هلک چې دا کم قتل وکړو نو د ده به هلته اجریم لګېدلي. نو دا بله خبره پکې دا ده چې دا ټول داسې دي چې دا کار په سرکاري لیول وشو، دا کار سرکاري سړي مرګ وکړو، سرکاري خلکو ورته چې کم د ده خپل کسان دي هغوی ته هدایات ورکړي دي او د هغې په رڼا کې دا کار شوی. دا خو د ډنمار په شان ښکاره خبره ده.